اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. پرون مونږه د قران کریم تعریف او دغه شان د قران کریم د نازلېدو یا د هغې د زده کولو یا د ښودلو مقصد او فائدہ دا څیزونه بیان کړل. په ننني او ورسره د هغې موضوع چې قران کریم کې کومه موضوع باندې بنیادی موضوع په کې صدا د کومه موضوع نه بحث کوي، دا خبرې پرونو شوې. اوس د دین ورستو دا خو یو مقدمه و. د دین ورستو چې کوم دې سم مقاصد هغه شروع کیږي. یو درې بنیادی مقاصد دي چې باغې کې مونږه خبره کوو. مقاصد درې سي دي. یو هغه مقاصد دي چې هغه متعلق دي د ټول قران سره، یعنی ټول قران کې به بنیادی کم مسائل بیانېږي، بنیادی به کم مقاصد بیانېږي. دا څه خو ډېرې خبرې پکې راځي، خو بنیادی مضامین چې کوم په ټول قران کې نو اولا د هغې ذکر دی. په دویمه حصہ کې به بیا دویم مقصد د بیا دا وي چې هغه مقاصد چې هغه په هر صورت کې راځي، په هر صورت کې راځي. اول مقاصد د ټول قران سره متعلق. په ټول قران کې لوی مضامین چې کوم دي و مضامین هغه به داسې وي چې هغه په ټول قران کې ځای په ځای باندې راځي. تاسو مخه هغه بنیادی مقاصد دي، لوی مضامین دي. بیا د هر صورت سره متعلق په یو و مضامین به بیا یا نه مضامین جوړیږي تقریبا ټول کې راځم کې هغه بیا په هر صورت کې به بیا سم مضامین به بیا هغه راځي. بیا به د هر آیت سره متعلق سم مضامین دي. هر آیت پر یو عنوان لاندې راځي چې یا بداوی یا بداوی هغه به راځي. نو دا په درې حصو باندې دا مقاصد مشتمل دي. یو حصہ کې به د غلوی مضامین چې په ټول قران کې بیا په لګ لاندې راځي، بیا په هر صورت سره متعلق مضامین، نو بیا د هر آیت سره متعلق مضامین. دا سدي دا په درې طرزونو باندې بیانېږي. تاسو پوه شئ؟ نو په اول صورت کې چې په ټول قران کې کم لوی مضامین بیانېږي، نو دا یا تاسو هغه سودی هغه ودی ښا هغه ودی پاغي کې اولنې شسر توحید دی. ځکه چې ما تاسو ته پرونو وی چې موضوع د قران د الله تعالی وحدانیت ته د الله یو والد هغه یو توحید شو. دویم نمبر وسره اثبات د رسالت دی. دریم نمبر صداقت د کتاب دی چې دا قران چې دا د الله تعالی رښتونه کتاب دی. دا خبره به ثابتې په دې قران کې بار بار د هغه د صداقت دلایل راځي. څلورمه خبره بداوی چې را د دې سره سره صداقت د کتاب دی، اثبات د رسالت ته، نو قیامت دی ورپسې چې اوس دغه مسلې دا بیا یو بل ممبد دی هغه د تخیمه بیا پسې د قیامت مسله غم په بنیادی مسایلو کې ده، په لویو مضامین کې ده. صحیح شو؟ څلورم دا. پنځم نمبر جهاد دی. شپږم نمبر انفاق دی. مخکې ورستو کې شي خبرم ده. او ورسره یو چې کوم د ولا او د برا عقیده، دوستی بل چا سره کې، دشمنی بل چا سره کې، د دوستۍ معیار بدی سوي، د دشمنی معیار بدی سوي، دا بدل تخی. نو دا و بنیادی مضامین چې کوم دي لوی مضامین هغه دغه دي چې اول توحید، اثبات رسالت، صداقت د کتاب، قیامت، جهاد، انفاق، ولا او برا. صحیح شو؟ دا و بنیادی مضامین دي چې دا په ټول قران کې لوی مضامین دي او دا به ځای په ځای باندې راځي. نو دا هغه بنیادی او په دې کې هر یو د بل د پاره مومد دی. هر یو مضمون دا اولنې مسله په ټول نغټه د توحید چې خلق د شرک د تیارین راوباس ایمان ته راځي کنه. نو هغه بنیادی مسله خو توحید دی. خود دې توحید د پاره بسدا اثبات تر رسالت بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله راوړل کنه
لا اله الا الله مثلا مونږ ته چا راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړه نو دا هغه رسالت هغه رښتونواله هغه به ثابتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتون رسول له لهدا مسله صحیح ده دروغ نه وای رښتونه دی صحیح رسول دی مسله صحیح ده د الله تعالی طرف نه ده دغه شانتی ور سره صداقت د کتاب دی قران کې دا مسله بیانېږي د توحید کنه دی قران کې بیانېږي نو کتاب هم رښتونه دیو کنه دی نو دا به سره بیانې چې کتاب رښتونه دی لهدا مسله صحیح ده خدا مسله چې بیانېږي نو د دې فائدہ به سي نو قیامت ته بیان کیږي فائدہ به دی چې کدا مسله دې منلې و خو په قیامت کې فقط فاز صحیح شو او کدا مسله دې نه منلې نه نو بیا سره په قیامت کې بیا تبعید خچ دا مسله دې ذکر په دې باندې پوهې شوي نو دا به خلکو ته بیانې کنه بیانې به دعوت دی ورکه کچر ته چا نه منله دا مسله نو بیا بس چل کې د بجان کې ها بیا جهاد دی یا دا بل پر مخ کا ولا برا مخ کا کچا منلا دا غي سره دوستی تعلقات کچا نه منلا دا غي سره تعلقات کا خوش بایکاټ ولا او برا کچا نه منلا دا غي سره بیا جنگ کی مقابله ته نوبت راځي عددی مسالې د بیان د لپاره به په هر محاذ باندې جدوجہد کې کنه دغه به چې د جهاد فی سبیل الله هم دک مسلې د پاره او بیا ته مالی صدقات او مباسی نو هغه بس شي هغه به انفاق فی سبیل الله شي نو ټوله مسله به بنیادی بیا کوم د تراجم شي بیا به دغه توحید تراشي د الله تعالی وحدانیت تبراشي نو دا و مزامین چې تاسو ته په یاد توحید اثبات رسالت صداقت د کتاب قیامت ولا وبرا جهاد انفاق فی سبیل الله و مسائل څه کنه دا و مسائل بنیادی دي ها دا په قران کې لوی مضامین دي تلوي مضامین وي نو اولنې شی څنګه دي په دې کې ټولو نه اول بیا توحید دی توحید وای څه اول خو پیژندلم پکار دي کنه توحید څه وای چې توحید تعریف مونږ پیژنو نو د توحید تعریف شرح المقاصد د عقاید کتاب دی اغیدا سکړه دي چې التوحید عدم اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیه وخواصها توحید څه شی دی اعتقاد عقیده ساتل دي عدم الشریک د نه شریک نشته دی فی الالوهیه په الوهیت کې د الله په الوهیت کې څوک غسر شریک نشته دی او خواصها او داغي په خواصو کې چې داغي سره کم لازم شیزونه دي چې الہ رسول کی او شدا صفت په کې دا صفت په کې نو په هغه صفاتو کې سره هم څوک نه شریک ول دي تسویل کیږي دي تویل کیږي توحید ورته ویل کیږي خو تفصیلا چې زموږ استادانو په توحید بیانولو نه غي به ځکه تعریف کولو تعریف چې هغه ټول ارزه پکې راشي هغه دا دی چې الاعتقاد عقیده لرل په دې خبره باندې چې ان الله موجود چې الله موجود دی یو لا شریک له شریک وسره نشته فی ذاته فذات کی ولا فی صفاته ان په صفاتو کې ولا فی حقوقه المختصه به او نه د هغه په هغه حقوق کې چې هغه پورې خاص دي دا درې خبرې الله موجود دی شریک وسره نشته ده اوس چې شریک نشته ده نو په ذات کې وسره نشته ده صحیح شو په ذات کې الله سره شریک نشته ده دا په پیژنې ده په صفاتو کې اوس د الله تعالی علم دی عالم الغیب الله تعالی قیدل رل چې الله تعالی موجود دی اول خدا خبره ده بعض خلک چې هغه د الله د وجود نه انکار کوي هغه دهریان دي نو یو خدا عقیده ده په توحید کې دویمه خبره دار چې الله تعالی سره په ذات کې څوک شریک نشته ده د فلسفه د یونان چې کوم دغه رنګي مجوس چې کوم غیب د الله سره په ذات کې شریکان منل دغه رنګي ور سره د الله په صفاتو کې د الله تعالی قدرت کامله ده هغه کې څوک شریک نشته دی الله سره هغه شان قدرت د چاشته د الله علم چې د هغه د علم په شان علم د چاشته نشته دی دا زموږ عقیده ده دغه رنګي ور سره دا شو چې ولا فی حقوقه المختصه به دا الله تعالی حقوق دی بیا په بندګانو باندې عبادت دی خوښه یوازې د الله عبادت کول د الله نه غیر د بل چا عبادت نه کول مالی بدنی دغه رنګي حکمی قانونی دا درې واړه د الله تعالی په بنده باندې حق دی چې تبه زما عبادت کې د بل چا باندې کې په بدن باندې با خدمات لګي
مال که زکات وباسي نظر ورکی زما په نوم به ورکی د بل چا په نوم به نه ورکی دغه رنګ قانون منی اطاعت لذاته د کوم قانون کې هغه به چا کې زما د قانون به کې د بل چا به نه چې دا عقیده لري نو دا عقیده رسره دې توحید ویل کیږي دې توحید ویل کیږي دغه توحید دی د دې په مقابل کې بیا شرک دی څه شی دی شرک دی شرک په لغت کې ویل کیږي سشتا برخه و اشراک ویل کیږي برخه ورکول اشراک ویل کیږي سشتا برخه ورکول چاته یو حصہ ورکول قران کریم کې په خپلم دغه شرک په دې معنی سره راغلی دی لکه سورته انعام کې راځي و ان یکم میتة فهم فیه شرکاء په لغوي معنی سره دی کچرتا دکې دي مشرکان مکه کې به مردار او شو مردارا زناور مړ شو مړ به پیدا شو دو فهم فیه شرکاء دی بیا پاره کې ټول شریک وي یعنی ټول په کې برخه وي برابر ټول خروخه سړی ځکه دا ټول د پاره جایز دی کنه نو دا وی عقیده وا بهر حال خو دې دا کې څه دی دغه په معنا د سر دی په معنا د برخه سره دی شرک په لغت کې څه ویل کیږي برخه ته ویل کیږي په اصطلاح کې اشراک ویل کیږي هم د کراواله د الله سره یا په ذات کې څوک شریکول یا په صفاتو کې څوک شریکول یا په حقوق د الله تعالی کې څوک شریکول دا درې واړه چې دي کنه په دې کې چې هر یو هغه سړی ته وسوي کیږي مشرک دا هغه کار ته وسوي کیږي شرک په ورته ویل کیږي تاسو په خبره پوه شئ کنه شرک په ورته ویل کیږي نو دا د توحید تعریف شو دا د شرک تعریف ځکه دا مسله لګه اوس واضحه کو چې توحید څه ته ویل کیږي ځکه دا اولنې مقصد دی کنه ټولو نه اهم مقاصدو کې اهم مقصد چې کوم دی هغه توحید دی د شرک په اړه کې قران کریم ډیر تفصیل د توحید د مسلې ټولو نه ډیر تفصیل بیانې نو مقابل کې شرک دی نو د شرک هم ورسره ډیر تفصیل بیانې په شرک کله رد کوي کله د شرک قباحت بیانې کله د شرک کوم دی د مشرکینو بد اخلاق بد اوصاف بد اعمال بیانې زواجر وتور کوي کله مشرکینو ته دمکې ور کوي د دنیایي عذابونو کله د اخروی عذابونو کله د مشرکینو قصې بیانې فلانی قوم شرک کړو داسې متبا کړ فلانی قوم شرک کړو داسې متبا کړ قران کریم د دین ډک د شرک د تفصيلات نه قران کریم ډکټر او ډیر زیات پکې په تفصیل سره راغلي دي البته داغي خلاصه فسلورو کلیات کې علما وایي سو کې سلور کلیات کلی قاعده قران کریم چې د شرک بنیاد پاغي باندې وباسي فسلور کلیات کې قران کریم داغه خلاصه را جمع کړی دا نور ډیر دي کنه تفصیل ډیر دي او فسلور کلیات کې خلاصه را جمع کړی دا نور تقریبا په 161 تیری چې کوم دنه د شرک رد بیان شوی دی په قران کریم کې خو خلاصه فسلور کلیات کې دا اول سورۃ النساء پنځمه سپاره سورۃ النساء کې 48 نمبر آیات ته تصل وختم آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي د الله سره ها نور پسې سوئی فقد افترى اثما عظیما نو یقینا د په الله باندې ډیر لوی ګناه په دروغ او تاړو چې دا د الله تر طرفه دی د مشرکین بچ کله کارو کو شرک وکاو ودا مونږ ته د الله حکم دی فقد افترى اثما عظیما د ځان نډیر لوی دروغ جوړ کړل او الله ته داغه نسبت وکړو نو دلته کې په مشرک باندې یو فتوا ولګیدا څه فتوا ده ان المشرک مفترن چې مشرک دروغ جوړون کې ده مشرک څه دی د ځان نه دروغ جنوم دی په بل چا دروغ تړون کې ده په الله تعالی باندې دروغ تړون کې ده مفتر دی ته ویل کېږي مفتر افترا دا افترا ویل کېږي د دروغ جوړول په دروغ په چا پورې ورتړل چې دا فلانی ویلی دی وغه نه ویلی خج دویمه قاعده په دې سورۃ النساء کې یو سل 14 آیات 116 نمبر آیات کې ګورئ الته ورته چې دا ضلال بعید دی دا دومره لوی گمراهی ده چې د حق نډیره لري ده د حق نډیره لري ده ان الله لا یغفر ان یشرک به قوم باسو ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر بخنه نکي ان د دې خبرې یشرک به جغ پوری شرک کړي شي
هغه پوری د شرک کولو بخنه نشته د الله تر طرفنا ولی و من اوس فتوا لګی و من یشرک بالله هغه څوک شریک جوړ کی الله تعالی سره برخمن جوړ کی الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا د گمراه په گمراهی لري سره د حقنا دلته کې مشرک ته وی چې دا ضال له گمراه دی خو څنګه گمراه دی گمراه دی په گمراهی لري سره د حقنا حق تر د راتلو څه چانسو بغیر د دینه ته شرک نه توبه و نباسي د دینه بغیر د حق ته د حق سره د واسطه نشته نو دای دیمه فتوا شوخه دریمه فتوا وګورئ سورته مائده نساء پسې شاته بل سورته شروع کیږي مائده شپږم سپاره کې 73 نمبر آیات 3 او یایم آیات ته التوی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه رست راضي انه من يشرك بالله يقينا غسوک چې شریک جوړ کی د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه صحیح شو کنه یقینا الله تعالی حرام کړی دی پاغه باندې جنت و مأواه النار او زائد هغه سره ور دی بس دای ولا بیان ته چې هر څوک وی چې شرک وکړو جنت حرام جنت بند شوخه سلورما فتوا سالورما فتوا چې په دغه کې بیانېږي په دې شرک مبارکه سورته حج چې د ولسمه سپاره کې ده سورته حج ولسمه سپاره کې ده یو ډیر سمات ده هغه ځکه کې دغه لګي فتوا لګي څنګه التوي ومن يشرك بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي الله تعالی سره فكأنما خر من السماء نو لکه چې دې را پریوت د اسمان نه فتخطفه الطير نو او تختول د مارغانو د اسمان نه را پریوتو یو قدم راغټ دا غوښه لکه د توحید د اسمان نه دی را پریوت لاندې د شرک مکه نو ټوکړي بشینو چې ټوکړي شنو بیا په ځای پاتې نشو فتخطفه الطير او تختول د مارغان نار د غوخه وډکی یوړل او تهوی به الريح یا وګرځول د هوا فی مکان صحیح باغزای لری کی لری او کاندې ته کوم دنه سکړو وړو هواګانو د غوخه ټوکړي او سی وړل او رکشو بالکل ختم شوخه نیستو نابود شي سړی کنه نیستو نابود دای د شرک هغه قباحت د شرک هغه بدی چې کوم دنه هغه بیان کړ او په دې ټولو کې تاسو ګورئ نو لفظ د من راغلی دی اول کې ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما په دې بل کې وګورئ ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا په دې بل کې وایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه په دې کې وایي ومن یشرک بالله من په ټولو کې راغی څه مطلب اشاره دی خبر طرف ته چې هر څوک وی من او ما د عموم د پار راځي چې هر څوک وی خو چې شرک وکړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي لا ان اشرکت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين کتام بالفرض شرک وکړ پیغمبر نه شرک نه کیږي خو ک بالفرض تاو وکړو لا يحبطن عملك استا عمل بم برباد شي ولا تكونن من الخاسرين او تمام د تاوانیانو نشي نو که هر څوک چې شرک وکړي کنه بیا د معاف کېدو قابل نه دی دای د شرک د قباحت او بدی چې کوم د هغه په سلورو کلیاتو کې دته په من سره بیان کړي ګوره دا خبره بنیادی خبره دې دی چې د شرک په باره کې دغه نشته اجازه نشته اوس شرک بیا په دوه قسمه دی یو ته شرک اکبر وای او یو ته شرک اصغر وای شرک اکبر ته شرک کبیر او شرک عظیم وای امام راغب په خپل کتاب مفردات کې دا راغستی دي هغه وای شرک ویل کیږي الله تعالی ته شریک ثابتول شرک اکبر دی ته وای چې الله سره یو څوک برخمن جوړول په ذات صفات یا حقوق کې دغه ته شرک اکبر وای یو شرک اصغر دی هغه وای شرک اصغر څه ته ویل کیږي مراعات غیر الله د الله تعالی نه غیر د بل چا خیال ساتل پس کی په بعض امور کې عبادت کې د الله د پاره نو خیال دیو چې یاره فلانه مول ته هم ناستنه څه وو ګوري چې یاره څنګه خساړي پوه شو کنه سړی په نفل ولاړو وای بل کسراغه چې لکه دا ګوره زموږ جمعات کې دا سړی په نفل ولاړ دي څومره نیک سړی دی کنه دې غریب ټینګ نه شوګه وکړو وی روزه مې هم د دعا جون نه کړی په موږ کې راغلی دا څه کله چې دا کار وشي کنه
دا سیدا مراعات غیر الله دا شرک اکبر نه دی خو شرک اصغر دی ریا کول کنه دا شرک اصغر دی مراعات غیر الله نو چې دا الله تعالی سره غیر الله په عبادت کې دا غیم خیال وساتي په بعضی امور کې دا غیم خیال وساتي نو دې ته بیا شرک اصغر چکم دنو هغه ویل کیږي دا دوه قسمه شرک ده ها بیا دا شرک اکبر چې موږ خو بر دې بحث کوو شرک اصغر هغه خو معلومه خبره په حدیثو کې ډېر وعیدونه راغلي قران کې راغلي یا براش خو د شرک اکبر چې د توحید مسله ده او د شرک اکبر مسله یاد کړئ چې شرک اکبر بیا په دوه قسمه دي په څو قسمه دي اول په دوه قسمه دي دا به قسمونه جوړيږي یو قسم ده شرک اعتقادي څه ته ویل کیږي یو ته ویل کیږي شرک فعلی دا زموږ د استادانو تقسیم دي ګوره دې کې به مختلف تقسیمات تاسو راځي بعضی کسان به تاسو ته وایي چې شرک فی ذات ته شرک فی الاسماء و صفات ته شرک فی الربوبیت ته او شرک فی الالوهیت ته صحیح ده خبرم صحیح ده دې کې څه فرق نشته دی خو دې استادانو دا تقسیم کړی چې یو شرک اعتقادي دی د عقیده شرک یو شرک فعلی دی د عمل د کار شرک خو دې دواړه شرک اکبر ها را بشي دا دواړه د شرک اکبر خبره ده شرک عملی کله شرک اصغر تم وي ریا تم وي خو دلته کې مونږه هغه نه باس نه کوو مونږ چې کوم شرک یادو دي ځکه نو هغه شرک فعلی دی او د شرک اکبر په اقسام کې دي ها د شرک اکبر د شرک اکبر په څو قسمه شو په دوه قسمه یو اعتقادي یو فعلی بیا دا شرک اعتقادي چې دی عقیدوي شرکو نو دا بیا په څلور قسمه ده ها په څو قسمه په څلور غټ قسمونه دي یو ته ویل کېږي شرک فی العلم اوس ترالی یو ته ویل کېږي شرک فی التصرف یو ته ویل کېږي شرک فی الدعاء او یو ته ویل کېږي شرک فی العبادت څلور قسمه شرک ښه شرک فی العلم د الله تعالی سره داغه په علم کې څوک شریک ول الله عالم الغیب دی کنه څوک را پاسي چې عالم الغیب فلانه مولوی سے بوم دی فلانه ساحر او جادوگر هم دی فلانه بابام دی دا د عالم الغیب داوو کی دا شرک ته د الله تعالی په علم کې دا شرک اعتقادي دی او شرک اکبر دی صحیح شو دغه رنګ الله تعالی عالم الغیب هم دی او عالم بما کان و بما یکون مخکې چې ستیر شو دی الله پاغه عالم دی سچ به مستقبل کې کیږي یا اوس کیږي پاغه باندې الله تعالی عالم دی کنه اوس یو سړی را پاسي ماتم وې د ماکان او د ما یکون علم شتا بل دا سړی لاړ غرق شو پوښ کنه دا مشرک پوښ دي ته ویل کیږي د شرک فی العلم یو شرک فی التصرف دی د الله تعالی سره د هغه په کارونو او په قدرتونو کې څوک شریک ول باران څوک وری الله تعالی خلق څوک مړ کوي الله تعالی خلق څوک راځوندي کوي الله تعالی خلق څوک بیماری الله تعالی خلق څوک جوړي الله تعالی دا ټول کارونه الله کوي کنه څوک را پاسي دغه تصرفاتو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک دي ته شرک په تصرف وي دي سره یو د شرک په عبادت عبادت مونږ چا کو د الله تعالی څوک را پاسي د غیر الله د عبادت قائل شي یا وکي یا دا شرک په عبادت شرک فی الدعاء دعاء مدد ما فوق الاسباب مونږ د چانه غواړو د الله نه غواړو کنه د الله نه ما ته حد چانه نه غواړو څوک را پاسي دا عقیده ولري دا بسي دا شرک فی الدعاء نو څلور قسمه شرک شو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت دا څه پښتو کې وایا په علم کې د الله سره څوک شریک ول په تصرف په کارونو کې د الله سره د الله په قدرتونو کې د الله سره څوک شریک ول د الله سره په عبادت کې څوک شریک ول او د الله تعالی سره په دعا کې څوک شریک ول دا څلور قسمه شرک دي د شرک اعتقادي ویل کیږي ها دا په قران کې ډیر راځي نو په دې وجه باندې دا بنیادی مسله ده ها اوس دا شرک اعتقادي چې ده دا شرک فی العلم دا اول قسم چې کوم راغی شرک فی العلم نو قران کریم با ترغیب ورکی څه طرف ته توحید فی العلم طرف ته چې الله تعالی په خپل علم کې چې د الله کوم صفت ده چې عالم الغیب دی یو الله تعالی کوم صفت ته چې عالم بما کان او بما یکون دی علم محیط دی
چې شوی دی او سبکی کې دا غټول باندې عالم دی په دې علم کې د الله سره څوک شریک نشته قرآن بدا ترغیب دا دعوت کوي صحیح شو او په دې باندې برت کوي چې د الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب نشته دی د الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب نشته په دې مسله باندې برت کوي قرآن کریم ها اوس قرآن کریم چې علم غیب ثابتي الله تعالی ته دو تر د توحید په مسائلو کې به دو تر دی یو الله تعالی ته غصفت ثابتول او یو د الله نه بغیر د بل چا نه غصفت منفی کول صحیح شو دا دوه خبرې دا رواني د الله تعالی ته چې د صفت د علم غیب ثابتيږي قران کریم په دې کې نهج او طریقه صدا د قران کریم په دې کې نهج او طریقه دادا چې مختلف الفاظ دي په قران کریم باغی الفاظ سره با الله تعالی ته علم غیب ثابت دی لفظ د عالم الغیب کله راځي کنه عالم الغیب والشهادت والرحمن الرحیم دا قران کې راځي دیار لسپيري قران کې دا راغلی لفظ د علیم چې کوم دی قران کریم کې 56 پیری دا راغلی 56 واره قران کریم کې لفظ ان الله بكل شيء علیم وایو کنه دا چې کوم دی 56 پیری تقریبا په قران کریم کې دا راغلی دی دا رنګ لفظ د اعلم براشي چې الله تعالی اعلم دی ربکم اعلم بما لبسوا پرون تیر شوی غایو آیات کی لفظ د اعلم اتصل یختیری 48 پیری په قران کریم کې دا لفظ راغلی دی دا رنګ لفظ د علام دی علام الغیوب صحیح شو علام لفظ دا قران کریم کې سلور پیری دا راغلی دی د دې سره بیا نور الفاظ دي سمیع لفظ برازی شهید لفظ برازی خبیر لفظ برازی بصیر لفظ برازی صحیح شو دا ټول الفاظ چې راځي په قران کریم کې په دې سره به ثابتيږي علم غیب د الله تعالی به ثابتيږي صرف یو مثال نیم هغه به کوم دغه هغه پیش کوله که سورته بقره درې دیر شمایات ښا سورته بقره کې درې دیر شمایات وګورئ هغه کې یو مثال وګورئ علم اقول لكم اني قال علم اقول لكم دغه کنه قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فرشتو تعالی وی او ما تاسو ته نو ویلی چې ز پویګم ز خپویم پس باندې هغه پټو سيزونو د اسمانونو باندې غیب السماوات هغه پټو سيزونو د اسمانونو باندې والارض او هغه پټو سيزونو د زمکه باندې واعلم ما تبدون او هغه چې پویګم پاغه سبانه چې تاسو ښکارا کوي و ما کنتم تکتمون او پاغه سبانه چې تاسو پټوي پس تاسو که پزړه کې پټ ساتي یقینا خبرین او هغه چې کم تاسو ښکارا کوي دا غینم خبرین ها دغه رنګ سورته انعام و مسیپاره کې ده درې آیات تل تکي درې آیات پاول د سورته انعام کې وګورئ التا د الله تعالی علم محیط خی کنه چې الله تعالی علم محیط دی کلیات او جزئیات تر څو معلوم دي سوی يعلم سرکم عموم تو آیات درې آیات يعلم سرکم پویږي الله تعالی باغ پټو رازونو تاسو وجهرکم او پخکارو تاسو پټ او پتاو باندې چې څومره دي هغه ټول پیژني ويعلم ما تکسبون او پویږي پاغه سبانه چې تاسو کوم کار کوي کپټ ته پزړه کې سني ولې دي کخکارې په جواب وای ک په عمل کې دا هر څه د الله تعالی په علم کې دی او الله تعالی ته معلوم دي ها الله تعالی ته معلوم دي د دې ټولو اغا جامع دغه کوم دی سورته یونس یو لسمه سپاره ایو مثال یل تو ګورئ 61 نمبر آیات ته 61 یو شپیتو وما تكون في شأن او نیت په یو حالت کې وما تتلو منه من قران او نتل ولدا غد طرف نه من قران کم قران ولا تعملون نتاس یو عمل کوي من عمل کم عمل الا كنا عليكم مگر یم پتا سبان شهودن تسه حاضر گواه عالم اذ تفيضون في کله تاسو داخلي گئی پاغي کی وما يعذب عن ربك او نه
غټیږي درپستانه مم مثقال ذره فی الارض فاپ وزن د یو ذری پزمکه کی ولا فی السما او نه پاسمان کی ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې د دینه د الله نه پټ دی ولا اکبر او نه د دینه غټ الا فی کتاب مبین مگر ذالک لشی دی ټول په کتاب مبین لوح محفوظ کې په لوح محفوظ کې دا د الله تعالی سره لیکل شوی دی دا د الله تعالی په علم کې شته دی ښا دایره توي چې الله تعالی عالم الغیب هم دی او الله تعالی علم په کلیات او جزئیات او په ماکانه په تیرو شو و ما یکون فراتون کو په ټول باندې د الله تعالی علم شته دی صحیح شو دا خو هغه جانب شو چې توحید فی العلم در ثابتای چې الله تعالی ته علم غیب شته اوس بل طرف تراشه نفی د علم غیب د غیر الله نه د بل جانب شو د الله نه بغیر د بل چانه به قران کریم څخه کوي علم غیب نفی کوي چې بل چاته علم غیب نشته ده چې دا مسله توحید معنی دار چاته نسبت د یووالی کول چې دا نسبت یووالی یو الله تراشي چې یو الله تر علم غیب دی نو اوس دا بل جانب تراشه الله تعالی نفی د علم غیب کوي خدا په سو عنوانات باندې کوي په قران کې نفی د علم غیب کوي د ملائکه یو بیا نفی د علم غیب کوي د پیغمبرانو بیا نفی د علم غیب کوي د جناتو بیا نفی د علم غیب کوي د هر هغه چانه چې د الله نه ما سوا د هغه عبادت شوی خلق باطل معبودان وکړه هغه سره علم غیب نشته بیا نفی د علم غیب کوي د ټول مخلوق نه او دا نفی د علم غیب دا په ټولو کې بنیادی مسله د توحید په علم ځکه چې څوک چې د چانه د چا عبادت کوي خو دې لپاره کې چې هغه په ما خبر دی چې مال ردی په بدله کې سره علم را باندې شته کنه دا رنګ چې څوک د چانه دعا غواړي چې ما مدد وکړي خدا ته پته لګي چې هغه ته پته لګي د مال ردی دعا که په دې پوه شي چې هغه د مال ردی دعا نه به خبره دی هغه ته دعا وکړي بیا څه کوي چې دا بے فائدې کار دی خامخا هغه چانه څوک مدد غواړي چې په خبريږي نو چې دغه رنګي قانون چې څوک د چا مني ته چا قانون مني خو په دې بنیاد دی مني چې زما کوم ضرورتونه دي زما کوم حاجتونه دي په هغه خبر دي دغه مطابق قانون جوړ کړی دی دغه مطابق ما ته قانون را لېګل دي نو دا ټول د علم سره تعلق ساتي په دې وجه باندې دا مسله د علم دا بنیادی ده په دې وجه باندې دا را مخکې کړم ټول نه ښه اوس نو نفی د علم د ملائکه نه بقې چې ګوره ملائکه ته علم غیب نشته چې نشته نو معبودان نه دي ښا سورۃ بقره 2 آیات ښا سورۃ بقره 2 آیات وګورئ تاسو الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کول چې پیدا کول فرشتو اعتراض وکړ کنه اعتراض نه وکړ خو دومره یو پښتنه او بیا په خپل ځای کې داغه حل نه اعتراض او اعتراض نه هغه وی اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ته په دې ځما کې هغه څوک پیدا کی چې هغه په ځما کې فساد کوي مینی وته یي الله ورته وی انی اعلم ما لا تعلمون ګورئ ما ته پته شته تاسو ته پته نشته ورست فرشتي خپل بیا چې کله آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړو هغه ته علم ورکړو فرشتو ته وی چې ښا اوس تاسو انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین نو 2 آیات وګورئ په 2 آیات کې فرشتي اقرار کوي اعتراف کوي چې مونږ ته علم غیب نشته قالو سبحانك وی دي فرشتو سبحانك پاک ته الله ته پاکي تاسو رسول په علم کې شریک نشته لا علم لنا نشته علم مون سره الا ما مگر هغه علم لعلمتنا چې تا مون ترا کړی دی کم علم چې تا مون ترا کړی دا غینه خبر یو دا غینه په مون ته د غیب پته نه لګي کم شی ګوره دا یاد ساتئ علم غیب دی ته ویل کیږي علم غیب په تو پیژنې علم غیب دی ته ویل کیږي چې یا پسترګو ولیدې شي په حواس خمسو حواس خمسه سری سترګې دي په جبه دی او شی وسکو په پوزه دی بوی کو په غوګونو دی واورې د په لاس داسې مسکو دا علم غیب نه دی خدای علم غیب کې ناراضي پوښی دا رنګ کم شی چې په وحی یا په الهام سره معلوم شو دا په علم غیب کې ناراضي علم غیب دی ته ویل کیږي چې دغه شانتي مطلب دا د تا ته بغیر د حوا بغیر د حواسنا بغیر د وحینا او بغیر د الهام نه یو شی معلوم شي پوښ کنه نو دا څه شی د علم غیب دا څه شی د علم غیب ابرا شروستو نو فرشتو سو لا علم لنا مونږ علم نشته الا ما علمتنا اغه علم را تشته چې تارا ترا کړی اغه علم خو غیب نشو نو علم غیب فرشتو په خپل اعتراف وکړي چې مونږ سره نشته ښا دویم
اوس راشه علم غیب د پیغمبرانو نه نفي کول. پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی. بریلیان وای کنه نبی علیہ السلام عالم الغیب، پوښی نعوذ بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نو، قران بخپل وی چې عالم الغیب نو. په دې کې بیا د قران دوه طرز دي. یو د ټولو پیغمبرانو په یو ځل باندې بدا خبرو کې چې دوی سره علم غیب نو، دي ته منهج د اجمال وای، دي ته اجمالی طرز وای. یو په تفصیلی طرز چې یو پیغمبر نوم باخلی، بعضی پیغمبران نمونه په واخلي چې هغه وایي چې ما سره علم غیب نشته ده، ما سره علم غیب نشته ده. لکه تفصیلی طرف چې ګوري تاسو سورته مائده دا و مصیبه یوصل اول لسم آیات اخیری آیاتونو کې راځي 117 نمبر آیات ته. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دا آیات کنه ها دغه ما قلت لهم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نا پختنه کوي الله تعالی کدینه مخکی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاد کا پاغه وخت چې وبوي الله تعالی عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم تا انت قلت للناس تا خلق تویلو اتخذونی چې ما جوړ کئ و امی مور زما الہین دو خدایان من دون الله غیر د الله نه، زما او دما د مور عبادت کوي الله بو توي و عیسی علیہ السلام تا وتویلو ابو تی سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. خوشي دینه بیا دا سوال کیو کی نورست په دې بل آیات کې بیا دا وای ما قلت لهم ما نو ویل دوی ته الا ما امرتنی مگر هغه خبره مور تکړو چې تارا ته حکم کړو، د توحید خبره مور تکړه د موت داننی ویلی چې ما نه خدای جوړ کړي. بیا ور پسې سوی وکنت علیهم او زوم شهیدا عالم حاضر گوا عالم ما دمت فیهم ترسو پوری چې د پدای کې موجودو ما چې پدی خلق کې زو وما نو ترغی پوری خو ما ته پتا وا. فلما توفیتنی کله چې تاز پور تکړم، توفیتنی معنی رفعتنی الی السماء، تا چې کله ز پور تکړم اسمان ته نو كنت انت الرقیب علیهم، نو یا الله ته نگران وی تعالم وی په دوی باندې، وانت علی کل شیء شهید او ته په هر یو چیز باندې گواهی. عیسی علیہ السلام اقرار وکړ چې ترسو زمو وجودم خو ماته پتا و چې زرا پورته شوم بیا ماته پتا نشته. وګوره د الله پیغمبر دی کوئی د غیب علم خو ماته نشته چې زه پکې حاضرم ماته پتا و، صحیح شو ماته راغی پتا و. دغه رنګ زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نفي. سورۃ انعام دی پسې ده، سورۃ انعام 50 نمبر آیات راوځي 50 آیات. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، وای ورتا نو يم د تاسو چې ما سره خزانی د الله تعالی دي، ولا اعلم الغیب او نه پویګم د په غیب باندې. نو ګور دا شنایان څه وای چې غیب وته معلوم دی، هغه تعالی وای ته اعلان وکړه خلق په دې پوهه کې چې ولا اعلم الغیب، ما ته ګور غیب معلوم نه دی، ما ته غیب نه معلوم. دغه رنګ سورۃ اعراف ورپسې دی، انعام په شاته سورۃ اعراف هغه کې 188 نمبر آیات یوصل اتیایم آیات ها هغه وګورئ. هغه کې راځي ولو كنت اعلم الغیب، معلوم وکم ولو كنت کچرت ذو اعلم الغیب پویدم په غیب باندې لستكثرت من الخير، نو خامخاما بزان د پاره ډیر خیر راټول کړو، ډیر خیر به جمع کړو. وما مسنی السوء او نه به رسیدل ماته څه تکلیف، سوء معنی تکلیف، ماته بس تکلیف نو را رسیدل کده په غیب پوی دی. نو دې دا کې بریلیان بیا دا وایي چې وګوره تاسو وایي ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير، کچرته ماته غیب معلوم نو ما به خیر جمع کړو. ولی وی نبی اسلام خیر نه جمع کړي، نبوت ورته ملاو شو، دا غټ خیر دی. نو وی دا معلومه شو چې علم غیب وسره شته دي. نو موږ ته وایي دا یو ځای باندې نو درېګا دا ټول د دې تغه دی. و ما مسنی السوء سره بسکی، و ما مسنی السوء چې ماته به تکلیف نو را رسیدل، نبی اسلام ته تکلیفونه رسیدل دي کنه رسیدل، د ټولو نه زیات تکلیفونه په عالم کې چاته رسیدل دي، نبی صلی الله علیه وسلم ته رسیدل دي. هغه و ما مسنی السوء کما ته غیب معلوم وي نو ماته به تکلیف نه را رسیدل. او لست اکثرت من الخير، کوم چې ته نبوت یادې نو د نبوت خیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسبی نه دی، هغه د خپل اندر راجمع کړي، هغه د الله تعالی طرف نه وحی دی، هغه الله تعالی ورکړي، ها به اختیار بلا کسب ورکړي دي. دغه رنگ سورۃ توبه راوړوي، سورۃ توبه یو لسمه سپارخه 101 نمبر آیات
ها سوي وممن حولكم او غیر چا پیر استاسن من الاعراب د باندو والا نه دي منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او بعض د مدینه والاونه هغه خلک چې مردو چې هغه سخت علی النفاق پس نفاق باندې منافقان دي الله رسول لا تعلمهم پیغمبر ته وی لا تعلمهم تین پیجنی نحن نعلمهم مونږه پیجنو مونږ ته معلوم دي تا ته نه دي معلوم چې څوک دي منافقان وګوره عالم الغیب وی غیب ورته معلوم وی که معلوم ورته نه وی بیا ورته یو معلوم وی کنه په دې ځای کې د حدیث اعتراض کوي چې یو حدیث د مسند احمد کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په آخري وخت کې څور کو د منافقانو ټول علم ورته ورکړو د منافقان یو پاسول په جمعات کې فلانی پاسوځه پوښ نو موږ ته وایي چې ورکړی ورته خدا خو هم مطلب دا دی چې علم غیب بیان شو بیا په علم غیب خو البته حدیث چې دغه سندن ضعیف حدیث ته دی سندن ضعیف دی نو پاغي باندې استدلال نکړي نو دا شو خدا خو دی دو پیغمبران نمونه واغستل ته کم د عیسی علیه السلام دغه رنگي دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین علاوه د نور پیغمبرانو دغه هم راځي لکه ابراهیم علیه السلام په واقع کې هغه بیا واقع کې معلومیږي التبراشی چې ابراهیم علیه السلام ته فرشتي لاړې نو هغه ورلسال کو سخی ورتعال کو هغه سخی غوسکی چې ورتعال کو هغه نه خوړو چې موږ خو نه خورو ابراهیم علیه السلام ته موږ خپل تاسو نه ویریدو تاسو څنګه خلک بدای په څه باندې راغلي هغه توی نه موږ فرشتي ابراهیم علیہ السلام کو نه پیژندل ها لوط علیہ السلام ته لاړ لوط علیہ السلام قوم کو بدمعاش بدعملو نو هغه ډیر غریب خپش چې دا ما خواته څنګه ملمانه لارل دي چې کول دا بدمعشان راځي هغه وته چې مخفقېګه مونږ د الله تعالی رسولان یو مونږ د غيو ملائکه تیاریګم نو دا خبره څه شو دا معلومه شو چې انبیاء علیهم السلام تم علم غیب نشته دا خو په تفصیل سره چې کوم اوس په یو ځل باندې چې ټول انبیاء علیهم السلام بارک راشي سورته مائده شپږم سپاره سورته مائده 109 نمبر آیات یوصل نهم آیات ها د قیامت درځ حالت الله تعالی بیانې څه فرمایي یوم یجمع الله الرسل فغور باندې چې راجمع بکی الله تعالی ټول رسولان فیقول ورتبویل شی ماذا فیقول ورتبوی ماذا اجبتم سجواب درکړی شوی او تاسو ته طرف د امتونو امت تاسو سره سویلو یا څه خبره را سره کړي واسي منلیو کني منلی قالوا دی بوی لا علم لنا مونږ ته علم نشته ده انك انت علام الغیوب یقینا تپوی په غیب باندې الله تعالی پتر ټول رسولان ښا یوم یجمع الله الرسل ټول رسولانو اقرار وکړه چې مونږ ته علم غیب نشته ده ښا ټول رسولانو اوس پیغمبرانو ته علم غیب نشته ده خودی خو موجود په امتونو کې کنه هغه حاضر علم خو بیان کی چې مطلب مونږ ته دا ویلو ابن جوزی وای دا معنا دا ده چې لا علم لنا بجميع اعمالهم یا الله مونږ ته ټول عملونو پته نشته چې دوی څه کړی و ما فعلوا بعد وفاتنا او زموږ د وفات نو وروسته څه کړی ابن کثیر وای لا علم لنا ما بما احدثوا بعد وفاتنا یا الله مونږ ته پته نشته چې زموږ د وفات نه پس دوی څه جوړ کړی واښوی دا هغه علم هغه تاسو نه کوي چې کوم وخت کې موجود دوی او په دغه امتونه ورسره وو دا غي بارکه پښتنه نه کوي غي بارکه خودی ته علم شته دي خو چې امت چا ورته سویلو چا ورته سویلو کنه هغه بارکه خو په گوايو کی خو لیکن د دې په بارکه چې مطلب دوی وفات شو بیا دوی امت سکړو بیا خو دوی د سترګونه پټ شو کنه نو بیا خو علم غیب شنو دوی ته چې لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی دې ځکه بریلیان دا توجیه کی وای دای ادبان ویلی دي سی ویلی دي دا اصل د ادب د وجنوي چې مونږ ته علم نشته دي غنښت ورته نو مونږ ته تاسو کو چې ښا چې دا ادبان ویلی دي نو رښتیا ویلی که دروغ ویلی پرشتیا وای چې مونږ ته علم نشته ده که دروغ وای کوي چې پرشتیا وای نو رښتیا چې ویل خو بس نشته ورته او کوي چې نه پیغمبر د ادب د وجه نسویل دروغ ویل نو کافر پیغمبر دروغ وای پوښی پیغمبر خو چې کوم دی خو معصومین دي هغه کله دروغ وای هغه دروغ نه وای ښا دا خبره دې ځان نه جوړه کړی په پیغمبرانو باندې حقیقت کې دوی دا غي وای مونږ دا غي تعظیم کوو په حقیقت کې بیا څوک توهین وکړي ښا په دې نه پوي خجی بل خبره
دای پیغمبرانو سره علم غیب نشته ملائکه سره نشته اوس جنات رال کنه موږ خو په خواوي کنه چې په پلاني باندې جنات تی ورشه غلام لا معلومه نو هغه نه پښتنه او هغه ته پته لګي منګه چې واړو نه چې بس شی ورکشنو موږ بداوي پیریانو ما ماګانو مل خپل غوټه راکې دا خپل غوټه لا موږ به دا دې ته پته لګي چې دا شی کم ځای پروت نو دلته کې وایي چې علم غیب جنات تم نشته ښا دریم عنوان دغه دی چې علم غیب جنات تم نشته دا غیب مبارکي سورته سبا په 22مه سپاره کې ده ها 14 نمبر آیات راوړل سورته سبا 14 نمبر آیات وګورئ سليمان عليه السلام د پیریان ټول جنات ټول راګیر کړی خدمت دې په کولو چې دا خدمتونه کوي سورہ ها دوه اجتماع سپاره 14 نمبر آیات سليمان عليه السلام په خدمت کولو په دې میانس کې سليمان عليه السلام د وفات ټیم راغی او بیت المقدس پوره کولو نو پیریان خو چې په دې پویدل چې سليمان عليه السلام وفات شو ټاک کار یې نه کوي سليمان عليه السلام چې الله چلو کوم الله تعالی ورته حکم وکړ چې ورشه یو شیشو کوټه جوړه کړه هغه ته وردن نشو فامسا باندې ټیک ولا او ولاړ او پدې کې چې الله تعالی سا واغستو تر یو کال پورې ولاړ پیریان برار الله سې یو کتل سړی الله کو ګوري راته منډه کار به کول اوس پدې کې 14 نمبر آیات کې دا څه د پر الله تعالی وې دا کار ما وکړ چې دا سليمان عليه السلام ولاړی په هغه زمانہ کې د خلکو عقیده دا جوړه شوی و چې پیریانو سره علم غیب د جنات سره علم غیب د دې ته د غیب او پته لګي نو الله وای ما د دې عقیده د ختمولو د پاره تاسو وګورئ سوئی سوار لسمه فلما خر هر کله چې را پریوت سليمان عليه السلام تبینت الجن نو راخکارش جنات پس خبره راخکارش یو راز راخکارش لو كانوا يعلمون الغيب کچرته دا جنات دا پیریان په غیب پوی دله ما لبسوا فی العذاب المهین نو دوی بدا وخت نو تیر کړي په دې عذاب پکون کی دا کم عذاب چې دوی بیخ بنیاد یو باسه په دې کار باندې په دې کې به دوی وخت نو تیر کړي خو لیکن دا خبره ده چې دوی ته غیب نو معلوم دي ته پته نه لګي دوی خو سليمان عليه السلام ژوند دی دوی په دې عقیده باندې صحیح شو خجی دغه رنګي د جنات خپل اعتراف چې مونږ په غیب باندې نه پوهیږو سورۃ الجن وګورئ سورۃ الجن یو کم دیرشمه سپاره کې ده لسم نمبر آیات دی سورۃ الجن یو کم دیرشمه سپاره ده لسم نمبر آیات دی التسرازی التفریان جنات خپل اعتراف کوي چې مونږ ته غیب نه معلوم سوئی وان لا ندری معلوم کو لسم آیات ده معلوم کو وان لا ندری او یقینا مونږ نه پویګو دا پیریانو داس چلو کو چې دی به مخ کې اسمان ته خطر نو دا اسمان سره به وګي خو ملائ اعلی د فرشتو یو ډله چې هغه د سبا کارونه مبارک به هغه خبره طریقه ولی چې هغه به کول د ملائ اعلی مجلس په دی واوریدو نو یوانی ما خبره به واورید د په شعب ثاقب راغی نو بس یا به اوس ولیدو یا په منډر اخلاص چې چیوټه کې به اوریدل او کاهن ته به په وخت کې سو کیسه وکړه نو هغه به سره یو لس دروغ یو ځای کړ نو خلکو ته بیا بیانول چې سبب داسې کار ٹھیک شو نو دا کسی بدی راوړي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی راولي نو مکمل اسمان هغه د فرشتو پیردارو فرشتو نه ډک شو دی بالکل نه پری خودل چې نبی علیہ السلام تر څو پورې ژوند دی وحی راتلا نو د صحه د کهانت او د وحی دغه د فرق د پاره الله تعالی مکمل دی پاسمان بند کړ دوی پاسمان بند شو دا غینه ورستو بیا کمه بیا لګ تلې راتلې چې په دغه منځ کې بیخي نشوتلې نو چې کله نشوتلې نو دوی داس چلو چې دوی وفد جوړ کو کمیسون جوړ کو تحقیقاتی کمیسون چې ورشي په دې ځمکه کې وګرځي چې دا څه کیسه ده په دې خواوشا کې معلومات ته چې ولې د اسمان دومره بند شوی نو دا کمیسونو ګرځېدو خو په دې ملک تحقیقات کول استخباراتي معلومات راځم کول یو ځای تلاش بل ځای ته دوی چې ګرځېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران میں اغذ ترى ورسل قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دوی دا قران ته خو له دا خو جيبه کتاب دی نو چې کله دا غوکړو نو راپورټ تیار کړ تقریبا لس نکاتی یا سوار لس نکاتی راپورټ تیار کړ اغه راپورټ کې په اخیره کې دوی دا خبره کوي ښا
د خپل علم غیب نه فکر چې مونږ ته پته نه لګي سوي وعنا لا ندري لسمات کې وي وعنا لا ندري او یقینا مونږ نه پويګو اشر اريد بمن في الارض چې آیا د شر اراده کړې شوی د پزمکه والا و باندې ام اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړې د دوی د پاره رب د دوی رشدن د خیر او د ګټې د فائدې مونږ ته دا پته نه لګي په انجام باندې وایي مونږ نه پويګو پیرانو اعتراف وکړو کنه جنات هم لاړل ختم پوه جنات سره علم غیب نشته لکه په پلاني جنات ناس اغلاګان به وباسي دا قصه غلطه پوه خطا اوس بل خبره د الله نه ما سیوا چې څومره معبودان باطل تیر شوی دی هغه سره علم غیب نشته هغه سره علم غیب نشته ښا باطل معبودان چې څومره تیر شوی دی ک کانه دی ک بوټه دی ک قبر دی ک ولی دی ک هر چا عبادت کړي دی بے ځای کړي دی علم غیب داغي غریبانو سره نو لکه سورۃ یونس راو باسی 38 39 سورۃ یونس په یو لسمه سپاره کې ښا او الته به استاد ته پته ولګي چې دا با معبودان چې کوم د الله نه ما سیوا خلق د هغه عبادت 28 معلوم وکړو دا په قیامت کې به یو بیره لانجه جوړي دا بعض عابدان به دي بعض معبودان ته موږ ستاسو عبادت کړې دي هغه غریبانان به خبره دي هغه بوته تاسو نه کړې په دی باندې بلانجه راشي چې لانجه راشي وقال شرکاءهم او به وای هغه شریکان د دوی هغه چې څوک د الله سره د برخي والا جوړ کړی دی هغه ورته وای ما کنتم ایانا تعبدون نو وای تاسو زمونږ عبادت کوونکی تاسو زمونږ عبادت کله کړی دی دوی بوته مونږ کړی دی هغه بوته نم دې کړی په دې چلانجه روان شي اخیری باغ وای فکفا بالله شهیدا نو کافی دی الله تعالی گوا بیننا و بینکم پمین زمونږ او پمین تاسو کې ان کننا یقینا مونږ عن عبادتکم د عبادت تاسو لغافلین بے خبرو مونږ خو بے خبرو مونږ ته پته نشته علم غیب کوو خو پته به وته کنه نشته مونږ تاسو د عبادت نه بے خبر یو تاسو د عبادت معلومات مونږ ته نشته ښا دغه رنګ سورۃ احقاف سورۃ احقاف پشپگشتمه سپاره کې ده پشپگشتمه سپاره کې 15 آیات کې الترازی ومن اضل او سوک ډیر گمراه یعنی نشته بل گمراه ددن لوی گمراه نشته مم من داغه چانا يدعو من دون الله چې مدد غواړي غیر د الله نه د چانه غواړي من دا هغه چانا لا يستجيب له چې هغه جواب نه ورکړي دته الی یوم القیامت تر قیامت تر ورځې پورې وهم او هغه د دوی هغه معبودان چې دي عن دعائهم د دعا د دوی نه د مدد غوښتو د دوی نه غافلون بے خبر دي کنه وګوره باطل معبودان چې څومره دي هغه ته پته نشته چې ما څوک په دې ما کې عبادت کوي یا څه کوي هغه ته پته نه لګي ښا دا شو دغه رنګ سورۃ النحل 14 سپاره سورۃ النحل 14 سپاره کې 21 نمبر آیات ته 20 آیات ها الته وګورئ التم دا خبره والذین يدعون من دون الله والذین کسان يدعون شرابلی من دون الله غیر د الله نه مدد غواړي د غیر د الله نه د بل چانه هغه بل سوک لا يخلقون شيئا هغه هیڅ شی نشي پیدا کوله وهم يخلقون او هغه پیدا کولی شي اموات هغه مړدي غیر احیاء ژوندین دي وما يشعرون وغه ته پته نشته ایان یبعثون چې کله به دوی را پاسول شي دوباره را پاسېدو پته معلومات هغه ته نشته او ته کوم دنه داغه نه مدد غواړي داغه نه دعا کې داغه عبادت کې نه دانشته وګورئ نو علم غیب نفی شو کنه علم غیب نفی شو د باطل او معبودانو نه چې باطل معبودان چې څومره دي د الله نه غیر چې څومره معبودان یې باطل دي هغه معبودانو سره علم غیب نشته ښه اوس وای اخیری کې دته بالکل په اخیری مهر دا لګی چې دا خو پرېګ د چې جنات یا ملائک یا پیغمبران یا چې کوم دنو سینم دی دغه معبودان هیڅ چا سره نشته یو څه وای هیڅ چا سره نشته که معبود یو که عابدی که عام سړی که خسړی که بد سړی علم غیب وسره نشته خسړی به ولی به دیندار به علم غیب وسره نشته پوه علم غیب وسره نشته هغه سورۃ النمل تاسو ګورئ سورۃ النمل شلم سپاره کې شروع کیږي څنګه 15 آیات ګورئ ښا هغه کې راته وایي
قل ورتوا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله من يبدي كراولو قد يا عام لا يعلم نپويږي من حصو في السماوات پاسمانونو کې والارض پزما کې الغیب غیب باندې کو پويږي الا الله مگر یو الله پويږي دا الله نه غیر حصو غیب نه پويږي سورۃ انعام و مسیپارا 59 نمبر آیات 9 آیات خ 5 9 توي 59 ومنته وعنده مفاتح الغيب او الله تعالی سره چابیان د غیب دي لا يعلمها ندی معلوم دا چابیان الا هو مگر غی الله تا یو الله ته معلوم دي بل چاته نه معلومه ښا بل چاته معلوم نه دي غیب چابیان یو الله سره دي ښا دغه رنگ سورۃ لقمان یوشتمه سپاره کې ده ښا لقمان یوشتمه سپاره کې ده هغه کې موږ چې اچاته نه معلوم ښا هیڅ چاته اس نفس تا 34 نمبر آیات وګورئ لقمان 34 آیات ښا هم کته تو لقمان چې ختمي اخیره عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رست سوي وما تدري نفس او ندی معلوم هیڅ یو نفس هیڅ چاته ګورخه ما ذا تکسب غدا چې سبا کوي د سبا د سبا حالت مون ته نه معلوم وما تدري نفس او نپويږي یو نفس بأي ارض تموت چې په کوم ځمکه به مړ کیږي ده دا معلومات شته نشته ښه نه معلوم سورۃ جن کې وای سورۃ جن کې شپږشتم آیات کې نو شپږشتم آیات کې الته وای یو کم دیر سمونه 30 کې الته وای عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا عالم الغیب عالم دې په پټو شیزونو باندې فلا یظهرون نخکار کوي الله تعالی علی غیبه په غیب خپل باندې احد نسو الله تعالی چاته دا اطلاع نور کوي چې راشه ما د غیبونه خبر کا الا من ارتضى راضی او بیا ان شاء الله تر تفسیر کې حل کوو نو دا به هر حال دا آیاتونه شو چې عالم الغیب ملائکی ندی عالم الغیب جنات ندی عالم الغیب پیغمبران ندی عالم الغیب معبودان چې عبادت شوی دی هغه ندی عالم الغیب په مخلوق کې هیڅ نشته بغیر د الله نه نو توحید ثابت شو کنه چې په علم غیب کې الله تعالی یک کی आवाज دی د الله تعالی نه بغیر علم غیب چاته نه حاصل چاته علم غیب نه حاصل ښا دا دغه شو په دې پوه شئ کنه مقصد باندې خو پوه شئ نو خبرته اوس په قران کې د ما تاسو یو دو آیات پیش کړ تاسو کله قران شریف وای تاسو دومره آیاتونه مکه ترازی ته تاسو چې کله تلاوت کې په خپل باندې پته لګی چې او دې د علم غیب د دین نه پیکو علم غیب د دین نه پیکو کله د فرشتو نه کله د جنات نه کله د انسان پیغمبرانو نه دبر ترازی ښا بس یو الله تعالی ته علم غیب حاصل دی ها دی باندې پوه شئ دویم نمبر توحید ما تاسو ته وی فت تصرف دی فت تصرف معنی د الله تعالی په قدرتونو کې د الله تعالی په کارونو کې د الله سره څوک شریک نشته دی باران څوک راوري الله د الله نه بغیر بل څوک راورول شي نه دغه ګرمي څوک راولي الله ساړه څوک راولي الله بیمارول څوک کوي الله ها جوړول څوک کوي الله هم دک تصویر کیږي دغه تصرف ویل کیږي دغه تصویر کیږي تصرف ویل کیږي متصرف یو الله تعالی دی د الله تعالی نه غیر بل څوک متصرف نشته دی ها افغانستان کې ورخلک دا وایي کنه په فلانه علاقه کې فلانه متصرف پوه شو کنه فلانه متصرف پکې کار کوي نه نه د الله تعالی نه ما سیوا بل څوک متصرف نشته دی دا کارونه الله تعالی په خپل چلی خپل نظام دی خپل کنټرول دی په دې کې د بل چا منت حاجت ته مونږه ضرورت نشته دی نو دا دې ته ویل کېږي څه شي دې ته ویل کېږي توحید په تصرف شرک په تصرف دا دی چې څوک په دغه کارونو کې په یو کار کې د الله سره شریک کی چې دا د باران ذمہ وار دی خبر اورته دی کنه دا د بیماری ذمہ وار دی ها یو علاج د په دوايانو سره په تجربه سره ثابته بل خبره ده لیکن دغه شانتي ما فوق الاسباب او د اسباب نه پورته ته یو څوک چاته یو ذمہواری ورکړي چې را دې دا کار کوي دا دې کارونه د ذمہواری او تصرفات د بل چا په لاس کې نشته د عقیده ده
او دغه چې څوک منی نو دا څه دا شرک دی او دغه ته بیا کوم شرک ویل کیږي دې ته شرک په تصرف ویل کیږي ورته ویل کیږي شرک په تصرف ورته ویل کیږي دغه شو بیا دا تصرف ته الله تعالی په دوه قسمه دي په څو قسمه دي تصرف تکوینی دی او تصرف تشریعی دی تصرف تکوینی دی ته وایي چې دا کم کارونو کې زمونږ واستاسو اختیار نشته ته بیماری کې ستاسو کې اختیاري ته چې حقیقي کې ستاسو کې اختیاري پوښ ګرمي چې راځي ستاسو کې اختیار شته ساړه چې راځي ستاسو کې اختیار شته کتابانه مرګ راځي ستاسو کې اختیار شته دې ته تکوینی نظام دی څه ورته وایي تکوینی نظام ها دا ټکي یو تشریعی نظام دی چې پاره کې ما او تا بیا اختیار را کړی په عمل کې خو قانون دغه پلاس کې قانون هغه را دیږي او ما او تا د عمل اختیار دی مسلمانې کې مسلمان شه نه کا مسلمانې کې صحیح ده ملز کې وکا نیک استخپل اختیار دی په زور در باندې نه کوي خو لیکن پته باندې لګیږي راځي بیا یو وخت پر دې ته تشریعی نظام دی په دې دواړو نظامونو کې تصرف ته یو الله دی تصرف ته چاره دی ول تکوینی نظام دا حالات بدلی را بدلی یو الله تعالی تشریعی نظام دغه قانون را لېګل منسوخول بدلول تغییر تبدیل ترمیم دا چا په اختیار کې دی دا یو الله په اختیار کې دی موږ د بل چا قانون نه منو وروړه پوه کنه جمهوریت څه ته وایي جمهوریت خودی ته وایي کنه چې the rule of people for the people by the people د خلکو قانون دی په خلکو باندې دی د خلکو لپاره دی موږ نه موږ زوی د رول اف الله د الله تعالی قانون دی د بل چا قانون منو نه وروړه نو بل چا قانون نه منو دغه قانون اختیار دغه په شرک په تصرف ته په تصرفات کې د الله تعالی سره بل څه شریک کو دا موږ نه منو کوم سيزونو کې چې الله قانون را لېګل دی مکه قانون دی کوم سيزونو کې چې بندګان ته خپل اختیار ورکړي تعزیرات او وغیرہ دي هغه د الله تر طرفه اختیار دی نو هغه اختیار هم بیا یو قانون دی کنه هغه کې بیا کوي ولیکن چې کوم سيزونو کې د الله قانون شته پای کې د بل چا قانون نه منو د غل سزا الله ویلي چې وسارق وسارقه فقطعوا ايديهما لا سے کټ کړي نو کله پاکستان په قانون کې راغلي دي ټیک تا چې درې کاله قید وي چې غیر سرکاري سړی وي او که سرکاري ملازم له 15 کاله قید وي نو مونږ غواغه نه منو هغه ترمیم او تغییر د خو شرک په تصرف ته دا مونږ نه منو خبر ورته نو دغه غیر ها دغه شرک په تصرف ته اوس قران کریم په دې کې اکثر ده ها کم تر دې په دغه کې په نفي د علم غیب په توحید په علم کې ذکرانګي په توحید په تصرف کې یو ځل به الله تا تصرف ثابتې چې الله تعالی متصرف دی تاسو پوښتنه پرې خبره په بل ځل بیا داسې چل کوي چې د الله تعالی نه ما سیوا بل څوک متصرف نشته دی بل ځل بیا دا کار کوي چې د الله نه ما سیوا بل چاته اختیار نشته دی بل څوک تصرف نشي کولای ها اوس چې الله تعالی متصرف دی د الله په لاس کې تصرفات دي دا قران ثابتې نو دا پسو ټکو سره ثابتې پسو ټکو یو ټکه پکې لام دی لام ذرلی والا لام خا لام تعلیلیه نه پرون چکم چور شو دا بل لام دی خا لام د ملک او د اختیار کې ورته ویل کیږي هغه د لکه تاسو مثالونه وګورئ په خپل پوښي ښا لکه مثال وګورئ سورته بقره کې 142 نمبر آیات ته یو سل 200 ختم آیات ته قل لله المشرق والمغرب مونته قل ورته وای لله دا لام نه کنه لله دا لام در لیش کوم راغلی لله المشرق الله دا الله په اختیار کې دی مشرق دا الله په ملک په ملک کې دی مشرق والمغرب او دا الله په اختیار کې دی مغرب دا الله په اختیاراتو کې دا الله په تصرفاتو کې دي په دې کې الله تصرف کوي بل څوک پکې نه کوي دغه رنگ ورپسې 284 نمبر آیات د سورته بقره هغه اخر ته راکېږي کنه اته است یاد دا غرو سرازی لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه سيزونه چې په ځمکه کې دي دا هغه په تصرفاتو کې دی هغه مړکې هغه ژوند کوي هغه به رازرغونی هغه به اوچي هغه به بیماری هغه به جوړي دا هغه په اختیار کې دي خدای تصرفات ته کې چا چلیږي دا الله ملکن و ملکن دا الله په اختیار کې دي بل لفظ د مالک او لفظ د ملیک
لفظ د مالک او لفظ د ملیک پر دې لپاره راځي په قران کریم لکه پاول کې ته وګورې کنه سورته فاتحه کې ها دریم نمبر آیات کې مالک یوم الدین قال دې مالک یوم الدین اختیارمند د ورځ د قیامت دې اختیارمند د ورځ د قیامت څوک ته الله تعالی دغه رنګ سورته آل عمران سورته آل عمران 26 نمبر آیات وګوره شپږشتم آیات ها هغه کې سوې 26 نمبر آیات کې قل اللهم او ورتا او اللهم اے الله مالک الملک ها مالک الملک اختیارمند حکومت واقدار د حکومت ستا پلاس کړي څنګه رسل تصرف ذکر کوي تاسو ته ګورئ تو تل ملک نو تو ورکه دا حکومت من هغه چاته تشاو چې ستا اراده وشي بس یو څوک هغه ته حکومت ورکي بیا ورپسې وایي وتنزع الملک او اخلی حکومت وتاخذ الملک نو وایي څنګه وایي وتنزع الملک نزع وی په زور اغستل ځکه چې یو ځل چې چاته امیر ملاو شي بیا پر خودره سي پاسان امي نو بیا سي وتنزع الملک په زور اخلي حکومت ممن داغه چانه تشاو چې ستا خو غشي صحیح شو چې ستا چاته اراده وي هغه نه واخلي چاله ورکی د الله تعالی په اراده باندې ښا لفظ د ملیک مرادی سورته قمر یو کم دغه وښتمه سپاره سورته قمر په وښتمه کې ده صحیح شو پاغي کې لفظ د ملیک راځي لفظ د ملیک اخیری آیات ته ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر لفظ د ملیکم د سره پر راځي دې د پر راځي چې واک او اختیار تصرف د چا پلاس کې دی د یو الله تعالی پلاس کې د بل چا سره تصرفات او اختیارات نشته یاره خوښ بل لفظ د ملک او د ملکوت استعمالیږي لفظ د ملک راځي د غرنګ لفظ د ملکوت راځي سورۃ بقرہ بیا راشه 107 نمبر آیات وګوره یوصل اوم آیات وګوره پاغي کې راته وایي 107 علم تعلم آیات نه کویږي ان الله یقینا الله تعالی له داغه په اختیار کې د ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او بادشاہی د زمکو نو بیا ځکه قران کې ګوره چرته چې ملک لفظ راغلی کنه ذالکم الله ربکم له الملک دا ټول سری دا غي تصرف دغه کوي چې دا ګوره الله تعالی تصرف ته اختیارات واک د الله دی د بل چا واکونه نشته په دې نظام کې هغه چلی سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون اتلسم سپاره راخه پاغي کې اتیایم آیات دي لفظ د ملکوت راځي کنه قل من بيده قل ورته وایا من بيده د چا په الاس کې د چا په اختیار کې ملکوت کل شیء بادشاہی دار یوسف وهو يجير وغفنا ورکی ولا يجار عليه داغه په مقابله کې څوک امن چاته نشي ورکول چې راځه ته د الله د عذاب نه پامن کم ما پورې همسایه کول نه شي ځان پورې ښا داغه نه کیږي داغه کامل اختیار دی دغه رنګ د لفظ د ملکوت کتاب خیال کړی سورۃ یاسین کې ختمیږي فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء والیه ترجعون داغه پلاس کې بادشاہي تصرف واک اختیار کامل داغه پلاس کې ښا دا شو دغه رنګ بل لفظ د حکم راځي لفظ سرازي حکم لفظ حکم دا په قران کې ډېر دی سورۃ یوسف چراواله وای سورۃ یوسف 12 سپاره کې دی ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها وتاسو عبادت نه کوي مگر دا غنمونو چې تاسو پکې خولې دي انتم تاسو ولا باو او انتم واباؤكم فلاران استاسو ما انزل الله نازل کړي الله تعالی بها فعبادت دغه خدایانو باندې من سلطان کم دلیل ان الحكم ورپسې وای ان الحكم نو نه دی اختیار د قانون نه دی واک د قانون الا لله مگر د الله سره دی د الله په اختیار کې دی واک او اختیار د قانون د چا سره دی د الله سره دی بل چا سره نشته ښا خدا بیا ما تاسو ویلو کله په تکمیلی کې راځي او کله په تشریعي کې راځي نو دا بیا وروسته په بل ځای کې راځي سورۃ یوسف 67 راوړی پای کې بیا تکمیلی دی ها دا اوس تشریعي د قانون اختیار دی ال طبيعت تکمیلی دی ها سورۃ یوسف 67
یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد اے بچو مداخله گئی د یوی دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه چې دنکی گئی خارته د مختلف دروازو نه لاړ شي وما اغني عنكم من الله من شيء زنشم لری کول استاسنا من الله د مصیبت الله تعالی نه من شيء ان کم مصیبت نه چم لری کوله خو یو چل درته خیمه صحیح شو ان الحكم ندی و مصیبت را وستل او لری کول نشته اختیار د مصیبت را وستلو او د لری کولو الا لله مگر په اختیار د الله کې دلته یو څنګه تکمینی معنی کې هغه بل د کتاب تشریعی معنی او دلته تکمینی معنی او کا مصیبتونه را وستل او لری کول د چا پلاس کې دي د الله پلاس کې دي دغه معنی شو دغه رنگ والله يحكم لا معقب لحكمه سورۃ رعد کې براشي کنه اگر تن راو باسم سورۃ 3 کې راځي الیس الله باحکم الحاکمین دا ټول دغه د حکم مسله او دغه رنگ دغه د تصرف اختیار او تصرف مسله ذکر کړي دغه رنگ بل لفظ د ولی ده ها یو ولی کو تاسو پښتو کې او عربی کې ذکر ده دوست وای ولی د الله ولی تم وای دیو ولی په معنا د کارساز سره دی په معنا د سره دی کار جوړون کې ښا لکه سورۃ شورا نهم آیات وګورئ سورۃ شورا نهم آیات ام اتخذوا آیان ولید دوی من دونه غیر د الله تعالی نه اولیاء دلته معنا دوستانونه کې ښا اولیاء کار جوړون کی کارسازان واقداران اختیارمن متصرفین ته کوم معنی ته کې خدای ټول یو معنی راکنه اولیاء کارسازان فالله هو الولی نو الله تعالی کار جوړون کې دی او هو یحیی الموتى هغه مړي راځوندي کوي او هو علی کل شیء قدیر دا پسرستو ده کوي او هغه الله تعالی پر یو څه باندې قادر دی دا رنګم په دې صورت کې 28 آیات وګورئ التم داوی وهو الذي خاص الله غذات ينزل الغيث چرا وری باران من بعد ما قنطوا پس داغینه چې نا امید شي داخلك د باران نه وينشر رحمته او خوري الله تعالی رحمت خپل وهو الولي اغا الله تعالی اختیارمند دی اغا الله کار جوړون کې دی الحمید او استایل شوی په خپل صفاتو کې صحیح دا وګورئ دا الفاظ ښه لفظ دلام لفظ د مالک لفظ د ملک لفظ د ملکوت لفظ د ملیک لفظ د مدغه حکم لفظ د ولی دا چې قران کې د الله په صفاتونو کې راځي بس ته پوهه چې دا غره تصرف مسله ذکر کوي د کار واک اختیار دا چې کوم دنه دا ذکر کوي ښا په دې په پوهه چې تاسو د موای چې دا خو موږ اوس نزد کیږي دا په قلاره بیا تاسو د شي کنه تاسو په کې به زمانه ماهرانی ان شاء الله تعالی دویمه خبره اوس دی بل جانب تراشه چې تصرف خود الله شته خود الله نه غیر د نور چا شته کې نشته نو وای نشته ها نور چا تصرفات نه چلیږي نشته نو دا تصرف ته غیر الله نه په قران کې نه فکیږي نو یو د انبیاء زمون د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء نه دا کوي نه فکیږي چې هغه ګوره هم اختیارات نشته لوی انبیاء دي کنه خو اختیار او واقع ګوره په دغه کې نشته په نظام چلولو کې په دې کې نشته بیا دیمه پر ذکر گئی چې هیڅ معبود من دون الله دا الله نه چې څومره غیر د چا عبادت شوی دی هغه سره ګوره اختیارات نشته لري هغه سره واک نشته لري تصرفات نشي کوله دریم نمبر په پسې وایي چې په مخلوق کې کوم معبود یو کا عابد دی هیڅ چا سره اختیار نشته هیڅ څوک تصرف نشي کوله دا اول مثال وګورئ ښا سورۃ مائده 41 نمبر آیات پغمه سپارا مائده پغمه سپارا کې 41 نمبر آیات و من یرید الله هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته دلته فتنه معنی سره عذاب دی ښا دلته فتنه معنی عذاب دی د عذاب داغو ته چا په بارک د الله د عذاب کول اراده ولري فلن تملک له پیغمبر تعالی وی نو ته اختیار نه لري ته واک نه لري له اغلر من الله نو دا هغه د پر د بچ کولو من الله د عذاب د الله تعالی نشي ان د هیڅ قسمه عذاب چې هغه ته عذاب نه بالکل ته نشي بچ کول استا اختیار نشته ګوره عذاب راولي نو الله راولي پیغمبر پکې بیا وسنه رسیږي سورۃ اعراف ګورئ د پسې اتمه سپاره کې کوم دی سورۃ اعراف هغه کې دا به دغه کې خنه هم کې وي دا دغه آیات 188 نمبر آیات سے یوصل اتو اتیایم آیات 188
مونته التراجی قل ورته وای پیغمبره لمون پیغمبر ته وای الله ورته وای ورته لا املک لنفسي ز اختیار نه لرم د پاره د ځان خپل نفعا د ګټي ولا ضررا او نه د ضرر الا ماشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله یو غواړي کیږي هغه څه چې الله یو غواړي استثناء منقطع ده کنه معنی به دا سم کی نو دا شوخه دغه رنگی صورت جن هغه یو کم درشمه سپاره دا کتاب سره استو هغه ته بیا لاړ شي یو وشتم آیات پای کراو باسي 21 نمبر آیات میندم کا قل ورتوایا انی لا املک لکم الته کوئی ځان د پاره می نشته وا اوس ته وای انی لا املک لکم یقینا ز اختیار نه لرم تاسو د پاره ضررن د ضرر در کولو ولا رشدن او نه د خیر او د ګټي زما سي اختیارات نشته د تاسو لا داسې فائدې راوړم او ګټي او تاسو د عذاب در نه لري کوم ضرر در نه لري کوم مصیبت در نه لري کوم دا زما اختیار نشته د پیغمبر وای دا به الله لري کوي اوس وای دا څه دی بیا موږ مختار کول څه مختار کول نه مختار کول عقیده خو نشته ده کنه دا الله تعالی لوی نبی سوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مختار کول نه دی مختار کول نه دی اختیارات سره نشته دی د اولوہیت او د ربوبیت اختیارات د الله تعالی سره دي دغه رنگي د ابراهیم علیه السلام ګورې ابراهیم علیه السلام هم لوی نبی دی کنه سورته ممتحنه سورته ممتحنه ادغه سورته ممتحنه 29 وفاره کې کړه تشتمه کړي اتشتمه کړي اتشتمه سپاره پاره کې سلورم آیات ته سورته ممتحنه وای قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه یقینا استاسو د پاره بهترین طریقه ده په دعوت ته ابراهيم عليه السلام کې او دغه ملګرو کې څنګه دعوت ورکړو تاسو پر دې دعوت انداز ته وګورئ اذ قالوا لقومهم کله چوي د خپل قوم ته ان براء منكم یقینا من بریء بیزار یستاسنا ومما تعبدون من دون الله او داغه معبودان نه تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه کفرنا بكم مونږه انکار کو د عقیده استاسنا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء او ذکر بین مونږه او تاسو ترمن د دشمنی او بغض حتا تؤمنوا بالله وحده حتا ایمان راوړی تاسو په الله تعالی باندې یکی आवाज ورستو زمونږه استدلال دې رسو باندې الا قول ابراهيم مگر دا وینا د ابراهيم عليه السلام دا باندې کوي چې لا استغفرن لك خپل پلار تی ویلی ابيه لا استغفرن لك وذب بخنا غوارم تعالی پارا ورستو تسوي وما املك لك من الله من شيء او ذا اختیار نلرم ستاد پارا من الله خوشي د الله د طرفنا سګټه در کولو یا د عذاب د فکولو من شيء هیڅ قسمه واکو اختیار می ګورښت نه بابا خدوا برته کومه دا خو په نظام تکوینی کې اختیارات چاته دي پیغمبرانو ته هم نشته دي په نظام تشریعی کې هم اختیارات پیغمبرانو ته نشته دي الله تعالی طرف راځي سورۃ یونس 15 آیات وګورئ سورۃ یونس 15 آیات یولسم سپارہ قل ما یکون لی ان ابدله وتوایا نشت ندی ممکن مالرا چې ز بدل کم دا قران من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفنا ان اتبع لتابدارنکم الا ما یوحى الی مگر داغه چې وحی کیږي ماتا دا کم قانون چې راغله په دې قانون کې ترمیم تغییر تبدیل دا زما اختیار نه ده خدمه د اختیار نه قصه بهر ده پدې کې نظام تشریعي کې هم د دوی اختیارات نه دي دوی چې کومه خبره کوي هغه چا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه د وحي نه د وحي نه بغیر دوی بل خبره نشي کولای تاسو پوه شئ کنه نو دا وګوره ابراهيم خليل الله ابو الانبیاء دی او زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی خود دواړو نه په نظام تکوینی کې اختیارات آزادانه شته نه نظام تشریعي کې شته بلکې دا ټول د الله تعالی تابع دي نو متصرف تاسو بداوي المتصرف هو الله متصرف څوک دی یو الله تعالی دی بل څوک نشته ښا راشي دا بل خبره چې د الله نه ما سوا څومره معبودان دي
هغه هم څه تصرفات اختیارات کارونه مارونه نشي کولای ښا چې څوک دی علاقې متصرف شي دا نشي کولای ښا سورۃ الرعد او باسی 14 آیات سورۃ الرعد په 14 سپاره کې دي او 14 آیات ښا 16 نمبر آیات الله تعالی چیلنج ها سورۃ الرعد وګورئ ها اته آیات غاډي رودي چې سره ټول ترجمه کوي غاډي وروخه لګي قل ورته وای افتخذتم آیات سجود کړي دي من دونه ما سوا د الله تعالی نه ها اولیاء کارسازان معنی به کارسازان کوي لا یملکون لانفسهم دا چې کوم تاسو عبادت کوي و د خدای بندگان د کومه چې مدد غواړي لا یملکون لانفسهم دوی نه اختیار نه لري د ځان د پاره ضرر د ضرر ولا نفع د ګټه د نفع ولا ضرر نه د نفع ولا ضرر نه د ضرر د ځان د پاره د ګټه او د تاوان مالک نه نه طلاق د ځان د پاره د بیل غواړي کنه نو هغه د تومي سورۃ جن وګورئ پاغه کې چیلنج ورکړي ښا انا سورۃ اسراء سورۃ بنی اسرائیل 56 نمبر آیات سورۃ 15 سپارہ سورۃ اسراء بنی اسرائیل 56 نمبر آیات وګورئ ها التس چیلنج دی قل ادعوا الذین ورتوی قل ورتوی ادعوا الذین مدد غواړی دا کسانو ته نه زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دونه غیر د الله نه فلا یملکون کشف الضر عنکم نو غی اختیار نه لري د لری کولو د تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نی بل طرف ته اړولو نی در نه دا کولی چې مکمل ختم کی ان دا کولی چې ستانه واخلی په ګلخانی کی دي دا نشي کولای ښا دا د الله نه ما سوا د بل چا په اختیاراتو کې نشته دی تاسو پوهیږئ په دې باندې دغه رنګ سورۃ فرقان وګورئ سورۃ فرقان اتلسمه اولسمه سپاره ختمیږي اتلسمه چې ختمیږي په دغه کې شروع کیږي درې آیات وګورئ هغه کې سم بنیادی او باسقه تصرف د بل چا نشته او د تصرف ته یو الله دی څنګه وایي درې آیات مرو باسو واتخذوا من دونه او دینی ولیدی غیر د الله تعالی نه ها معنی او الہا اختیار من لا يخلقون شيئا چاغوی نشي پیدا کوله هیڅ یو شی وهم يخلقون وغي پیدا کول شي ولا يملكون لانفسهم او وغي اختیار نه لري ځانونو لپاره نفعا د نفع کنه ولا ضرا او نه د ضرر ولا يمتضرا ضرا ولا نفعا د ضرر ولا نفعا او نه د ګټه ولا يملكون موتا او نه اختیار لري د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا او نه د دوباره را پاسولو اختیارات نشته لخوا په خوا به قصې کې دي کنه فکلو کې کله کې ولا قصې وی موږ نه په خپل باندې کوله اغا پیر عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لوی عالم او لوی پیر شوی وی چې هغه د ترور د 200 کال زړه کیشته ډوب شوی و او خلق پکې ختم شوی او چې رورا بډای بناسته واده دغه په غاړه به جوړه د وغراله او بس اگر هغه د ورته وی چې دی ورته وی چې دا پریاد وته کوی چې ولې جاړي دغه چې شروع شوی بیړای د ترهو باسلا اډو کې او پوستونه سره یو کړو کړي چې کوم دې دوباره جوړ کړ الله وی لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا نه د مرګ نه د ژوند نه د دوباره را پاسول اختیارات دې په لاس کې شته نشته دی اولیاء دي لولي بزرگان دي دروغه پسې ما جوړوي صحیح شو سورته دغه کې سبا کې وګورئ سورته سبا کې هغه کې بیخي اختیارات ختمي 22 سپاره کې سورته سبا له 22 سپاره دا او 22 نمبر آیات ته قل ادعوا الذين ورتوایرا مدد غواړی دا کسانو نه ځانتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الله د غیر د الله نه تاسو د هغه مبارک عقیده ده هغه نه غواړی د مدد ته غواړی لا یملکون خدا واوري چې اختیار نه لري مثقال ذره کلمه ده مثقال ذره په وزن د یو ذری په سماوات په اسمانونو کې د ذری اختیار نشته نو چا وی چې نه پزمکه کې خو به ای نو ولا فی الارض او نه پزمکه کې د ذری اختیار نشته نو چا وی نه مکمل اختیار خو نشته دی خو لګه برخه خو وسره شته کنه نو وی وما لهم او نشته دی دوی لره فیهما پدې زمکا او اسمان کې من شرکن صبرخه پکې نشته چې لګ ډیر کاری پکې کړي شریک شوی پکې نه هغه نه دی چا وی چې نه د الله سره به پکې سم مدد کړي
خپل شراکت پکې نشته لري حکومت به کړی نو الله وی وما له نشته د الله تعالی لره منهم د دوینا من ظهیر سوک مددگار سوک معاونین نشته لري چې د الله سره معاونت کړي دي تعاون ورسره کړي تعاون معاون ولم نشته لري ښا د دوی هیڅ اختیارات نشته لري هیڅ اختیارات نشته لري نو دغه حدود کې ورته دا ثابت کړه چې باطل معبودان چې څومره تیر شوی دی او خلکو دا عقیده لري دي چې دې دا تصرف کوي دې دا تصرف کوي دا تصرفات نشته دې تصرف المتصرف هو الله تعالی متصرف یو الله تعالی دې فقط بالکل بل څوک نشته خانو آیاتونه په دی باندې ډیر دی بیا بلان لګوري ښا بل دا خبره و چې ناس معبودان خو متصرف نه دي خو خلکو کې بسوک متصرف نه که عابد سړی ډیر دیندار سړی پوښوي اقاری چې کیسه کوي کنه بلوچستان کې جمعات ته تبلیغیان وای چې بیا کله لاړو هغه یو ګډا ته وای دغه وکړو هغه ته منځو کول نو هغه په سپیکر باندې اعلان وکړ چې خلکو راځي جمعات ته پیغمبران راغلي هغه باندې ته وته چې غلې څه د خدای باندې دا سوال پیغمبران نه یو مونږه چې تم پکې نه پیغمبر پوښوي دومره عبادت کې ولاغه نو دلته کې دا وایي چې مطلب معبود خو ټیک تاغه باندې خو عابد ډیر دیندار سړی د ډیر عبادت کوي داغه هم څه تصرف او واک او اختیار وی کبني نه وای داغه مشتري ک انس یو ک جنی هر څوک چې ک عابد یو ک معبود اختیاري نشته سورته مائده اوس بیا تعمیم شروع کی ښا شپږم سپاره کې ول سمايات ښا سورته مائده شپږم سپاره ده ول سمايات کې مخکې خصوص خاص یادول چې دین نشي کوله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم کله یادول کله بل ابراهیم علیه السلام یادول کله چې کوم دنه د نور معبودان یادول اوس بمن یستو کې نشي کوله هیڅو کې نشي کوله صحیح شو قل ورته وای فمن یملک من الله ها رستو پایات کې راځي فمن یملک من الله نسوق واک لري من الله دې طرف د الله نه شي اند یوسیز ان ارادا کچرت ارادو کې الله تعالی ایهلک المسیح ابن مریم چې مړ کی مسیح ابن مریم ومن او اغسوق فی الارض جميعات فزمها کې دې ټول پټولا و امه او مور داغو ومن فی الارض واغسوق چې فزمها کې جميعا ټول پټولا ټول الله تعالی مړکې نو څوک شته دا استفهام انکاری یعنی هیڅ څوک نشته دی چې دا الله دې عذاب دفاع کوي دا څوک نشي کولای خبر الله تعالی د عذاب دفاع څوک نشي کولای سورۃ انعام دې پسې سورۃ ته خاص سورۃ انعام و مسی پارا کې په دې پسې سورۃ ته ول سم آیات کې الته وي ول سم آیات وګورئ ومنته ان یمسسک الله کچرته در اور سی الله تعالی تا بضر کم تکلیف فلا کاشف له نو نشته د لری کون کې دې تکلیف الا هو مگر الله دې یو الله تعالی د الله نه بغیر څوک تکلیف لری کون کې نشته ښا همو کته سورۃ یونس وګورئ 107 نمبر آیات یوصل او آیات سورۃ یونس وګورئ یولسم سپاره لخوا یولسم امرذو وان يمسسك الله بضر ورسيتا الله تعالی کم تکلیف فلا کاشف له نو نشتر لری کون کې دغه تکلیف الا هو مگر یو اغه الله دی و ان يردك بخير او کچرت اراده کې الله تعالی تا ته خیر او غټه فائدې فلا راد لفضله نو نشته دی واپس کون کې فضل د الله لرا کیسو کوئی جنا الله پاک د تداسي اراده کړی دا خدا ومانونه کوئی فکر نه ما دینم تکوي ته مان جنت تلار شنت مالته بخود ولاړی خوښ دا څه سره دا د الله تعالی په اختیارات کې دا هر څه دا په اختیارات د الله کې سورۃ احزاب قل ورتنگوایا من ذل الذی سوقتی غکس یعصمکم چې بچ بچی تاسو من الله دا الله نه ان اراده بكم سوءا کچرت اراده کی الله تعالی پتا سبحانه ته کم تکلیف الله کم تکلیف در رسئی نتا بسوک بچ گئی او اراده بكم رحمتا یا اراده کی الله تعالی تاسو ته کم رحمت رسول نو سوک ته واپس دی کی واپس کون کې بیا سوک نشته راغی ها دا ټول دغه شان ډیر آیاتونه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها الله پاک
خپل خلق تکم رحمت رسي سو کې بندون کې نشته دي. سورۃ فتح کې برات راشي فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. کہ اللہ پاک تاسو کم ضرر در رسي کم نفع در رسي نو په میاں کې څوک اختیارات نه لري چې هغه باندې ها دا کار نشي کولای. نو تصرفات ټول د چا شو؟ د الله. المتصرف والله متصرف یو الله تعالی دی، بل څوک تصرف چې کوم دنه هغه په نظام کې نشي کولای. ها د دې لپاره دغه الفاظ هغه استعمال چې تاسو لیدل. دې لپاره نور الفاظ هم په قران کې راځي، لکه لفظ د اغنا بکل راځي ها ما اغنا عنه ماله وما كسب څوک نشي لري کوله. لفظ د خلق پر راځي خو چې الله تعالی پیدایش کوي بل څوک نشي کوله. ارونی ماذا خلقوا من الارض څوک دې ماته یو خای کنه چې پزما کې ته پیدا کړی نشته دی. نفي د امر برازي ليس لك من الامر شيء تا سره سي اختیار نشته دی، تو واک نشته دی. دغه رنګ لفظ د نفي او د ضرر برازي و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. دا الفاظ بطول لازم د دې بطول مطلب دی چې الله تعالی متصرف دی او د الله جل جلاله نه غیر بل څوک متصرف نشته دی. او درې غټ عنوانات بیان کړل چې د الله جل جلاله نه غیر متصرف پیغمبران ندي، د الله جل جلاله نه غیر معبودان متصرفین ندي، د الله جل جلاله نه غیر عابدان یو کار کوي متصرفین ندي او اختیارات ورسره نشته. نن تاسو بنیادی خبرات توحید ذکر. توحید تعریف څه دی؟ د الله سره د شریک عقیده نه لرل. خو دا عقیده لرل چې الله سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې او نه په حقوقو کې. حقوق ته کې به سره وایي حقوق څه دي؟ دا غي عبادت دا چې په موږ تاسو لازم کړی دا حق دی، دا نشته دی. دا مذکره بیا دا غي نه پس تاسو وی چې ردی په مقابل کې شرک ته شرک برخه ورکا. شرک برخه ته ویل کیږي، برخه ته لمونځه کې ته برخه وای او دغه ته ویل کیږي. او اشراک وای چاته برخه ورکول. د الله په ذات کې چاته برخه ورکول چې څنګه الله قدیم دی ذات بل څوک دی. دا الله ته د الله په صفاتو کې چاته برخه ورکول څنګه چې الله خالق دی ذات فلانین کار کولی شي. خو دا د الله په صفاتو کې شرک دی. دا الله په حقوقو کې چې څنګه عبادت سجدا الله تقیدې شي دا فلانی تم کې دي نعوذ بالله دا ټول څه دا شرکونه دي. ښا دې ته شرک ویل کېږي. بیا دا شرک او ما تاسو وی چې په څو قسمه او په څلور غټ قسمونه: شرک په العلم، شرک په الدعاء، شرک په التصرف، شرک په الدعاء، شرک په العبادت. دا څلور قسمه. په علم کې د الله سره څوک شریک ول، یعنی د الله د علم او د علم کا ثابت ول. په تصرف کې د الله سره څوک شریک ول، په عبادت کې د الله سره څوک شریک ول، او په دعا کې د الله سره څوک شریک ول. تصرف معنی قدرتونو کې. بیا دا شرک په علم د دې د رد لپاره د قران کریم کم طرز دی. نو یو الله ته علم ثابتای په لفظ د عالم سره، په لفظ د علیم سره، په لفظ د اعلم سره، په لفظ د شهید سره، په لفظ د سمیع سره، په لفظ د خبیر سره، په لفظ د بصیر سره. دا قسمه الفاظ چې قران کې راځي چې په هغه د الله علم ثابت دی چې الله عالم الغیب دی. الله عالم الغیب. او بیا دا غینه ورستو موږ یو مثال دا غي پیش کړو. بیا دا غینه ورستو په مخلوق کې هیڅ چا سره علم غیب نشته دی. فرشتو سره نشته. سبحانك لا علم لنا غیر سره نشته. خا پیغمبرانو سره شته نه. پیغمبر په خپل وای لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ما ته ګوره غیب نه معلوم. خا پیغمبر تعالی وای ته اعلان وکړه. صحیح شو. دغه رنگه دغه تشته جنات تشته نه فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب. جنات ته غیب معلوم ویلې پیدا کارونه کول نه معلوم ورته. خا معبودان چې څومره تیر شوی دی په مخلوق کې هغه ته علم هغه ته غیب معلوم نه په قیامت تورس پله وای ان كنا عن عبادتكم لغافلين. مونږ ته پته نشته تاسو زموږ عبادت کړي، مونږ به خبر یو نشته ورته علم. خد دغه ته نشته نه مخلوق کې چاته نشته هیڅ چاته نشته. څنګه سورته نمل آیات ته وایا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله.
فزمک او اسمان کې اچا ته بغیر د الله نه غیب نه معلوم. ختم شو دا خبره، پوه شئ کنه په دا خبره. ټول پیغمبرانو په یو ځای مقرار بو کی قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، مونږ ته هیڅ علم نشته ته علام الغیوب. په دې خو پوه شئ کنه. نو فرشتو ته نشته دی، پیغمبرانو ته نشته دی، جنات ته نشته دی، معبودان باطلو ته نشته دی، او مخلوق کې هیڅ چاته نشته دی. دا ټول د پنځه واړه نه پیدا ته وکړي، عام خاص څه کې نه پیدا. بیا دا غي نفس تصرف شو. اللہ تعالی متصرف تے، کارونه جوړون کې، نظام چلون کې، تکوینی او تشریعی سوک تے اللہ تعالی دے. پس سره به قران کې منتدا پته لګي لفظ د لام نه لله المشرق له ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دا ټول راواله دینه پته لګي چې الله تعالی په لاس کې اختیار ده. لفظ د مالک ته صحیح شو، مالک یوم الدین، مالک الملک، دا ټول فکر راغلی. لفظ د ملکوت ته بيدیه ملکوت کل شی. لفظ د ملک ته علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، دا ټول اختیارات راغلي. دغه چانته لفظ دغه د ملیک ته عند ملیک مقتدر. لفظ ولی دی، لفظ د ولی دی، اتخذوا من دون اولیاء فالله هو الولی. اغه الله تعالی کار سال د کار جوړون کې الله تعالی دی. دا و چې خدا خو الله دی، دا الله نه غیر نور څوک دی نه نشته. قرآن بسنګ رات کې د قرآن طرز د پکې څنګه قرآن برته وی پیغمبرانو سره اختیارات نشته. پیغمبران څنګه وی؟ الله ورته وی چې لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا، هیڅ اختیار نشته. ګوره ښا پوه شئ. دغه رنګ الله تعالی ورته وی دا ورته وایا. دغه رنګ پیغمبر وای او بل دغه ته انی لا املک لکم، تاسو لپاره امر سره نشته ضرر ولا رشد. خو شوي تاسو د ضرر او نفع مالک زمینه مالک. دغه رنګ ورته په نظام تشریعي کې به نشته چې د قانون تاسو بدل کوم. قران کې د خپل طرف نه اختیارات چلو دا په کې د خیر ترمیم نشم کوله. خو شي ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي، دا اختیار امراته نشته. بل پیغمبر ابراهیم علیہ السلام کو پلار ته وای و الا املک لك من الله من شيء، ما سره ګوره بابا اختیار نشته چې الله د عذاب نه بچ. دا ټول په دې طرف. بیا دا غینو د نور پیغمبرانو ته خدای مثال په تور باندې پېښو کنه. دویم نمبر خ پیغمبرانو سره خو واک نشته. کم چې معبودان تیر شوی دي هغه معبودانو سره واک او اختیار وو نه. الله وای چې وګوره ان اتخذوا من دوني اولیاء، فالله هو الولي، الله تعالی ولی دی بل څوک نشته. الله تعالی کار جوړونکی. افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، نه تانه ضرر د پکول شي نه په بل چا کې خو دي نه د بل خواړه ولې شي دانش کوي خدا وشو. بل چا سره هغه چې چا عبادت شوی دی هغه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. دا هغه چا عبادت کی چې هغه د ګټه مالکان دي، د ضرر مالکان دي. او بل دغه ته وی چې وهم یخلقون ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه د مرګ نه د ژوند او نه د دوباره را پاسولو د دې اختیارات سره نشته. دا وشو خنه د مخلوق کې هیڅ چاته نشته. نو ورته چې نه مخلوق کې د هیڅ چا د اختیار نشته. په درې مرتبه کې ورته سکړو په دغه باندې ورته رد کړو چې د هیڅ چا اختیارات کوم دغه په دې کې نه چلیږي. یم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، صرف یو الله دی، دا الله نه غیر بل هیڅ څوک نشته چې تا نظر. نو دا د شرک په تصرف رد